السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، ما سره موجود دی شاهینجي خالد نذیر. موږ تاسو سره بیا په خپل ټایم باندې لایو شو. نن به موږ اهمه مسله چې هغه د عوامو دې ټایم کې یو ډیره شدید مشکلات کې دی، یو اهمه مسله د صحت کارت. نو صحت کارت دې باره کې خو حکومت د طرف نه ډیر غټ غټ اعلانونه کیږي، خو د هغې حاصلول یې داسې جوړ کړي دي چې د عام سړي د وس کار نه دی. یو عام سړی، یو زمیندار سړی، یو غریب سړی هغه خپلې دیاړۍ پسې لاړ شي، که هغه د نادرا په دفتر کې په ورځو چکرو ته کینی. د نادرا په دفترونو کې به چې کم اوس دې ټایم کې رش جوړېږي، نو هغه به هم د کتو وي، یو ډېر شدید مشکل نه د خلک ښکار دي. او د خلکو چې کم مونږ ته میسیجونه را روان دي، نو مونږ ضروري وګڼله چې نورو مسلو سره سره د صحت کارت د مسله باندې مونږ خبرې وکړو. مونږ د خپل طرف نه حکومت اعلی حکامو ته اپیل وکړو، او ستاسو په دادرسۍ او ستاسو په تعاون سره دا خبره چې کوم ذمہدار خلق دی هغوی ته ورسي، او د صحت کارت د حصول دا د عوامو دپاره اسان جوړ کړی شي. دې ټایم کې څومره خلقو سره سمارټ کارت دی. سمارټ کارت مطلب دا دی چې موږ سره کم عام شناختی کارت دی، نو د هغې باندې به صحت کارت دا نه ملاویږي. ته به هغې دپاره پوره شناختی کارت بدلې سمارټ کارت بالی چې پکې چپ لګېدلی، سیم لګېدلی. نو دې باره کې به خبره کوو. زه به خپلو ملګرو طرف ته راځم. خالد نذیر بھائی، تاسو څه وایي دا صحت کارت ایشو چې کوم دې ټایم کې عوامو دپاره کوم مشکل جوړ دی، نو دا په کومه طریقه حاصلیږي او مشکل څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حفیظ صاحب، ستا مننه چې تاسو خپل پروګرام کې دعوت راکړو. د صحت کارت حوالې سره خو دا پوزیشن دی چې یو 2-3 میاشتې نه حکومت لګیا دی مسلسل دا اعلان کوي چې چا سره شناختی کارت وي هغه صحت کارت وي، هغه په جیب کې دا صحت کارت کوت دی. خو دوی ورسره هغه ټایم کې دا ونه وي چې دا په سمارټ کارت باندې میلاویږي یا په عام کارت باندې. به دوی دا وایي چې چا سره شناختی کارت وي هغه صحت کارت تصور کېږي. اوس یې پکې یو بله مسله راوښکي چې دا په سمارټ کارت باندې کېږي. نو موجوده دغه کې چې کوم دی نو 75% خلکو سره دا عام کارت دی، لکه څنګه چې چا 15 سال مخکې جوړ کړی، چا په لکه کمپیوټري شناختی کارت راوت، نو اکثریت خلکو سره دغه 75% خلکو سره عام کارت دی، او تقریبا 25% خلکو سره دا سمارټ کارت دی. نو دا چې اوس په دې کې اوس د لږې پاتې د 1 جنوري نه به چې کوم دی نو سمارټ کارت به چې کوم دی نو هغه به صرف صحت کارت وي. عام کارت چې کوم دی نو دغه کارت د خلکو ضایع شو، د شریعت هم تقریبا د شریعت دغه سره ختم شو. د پاکستاني دغه هلته مني نه پاکستان، کومه د پاکستان نه مني، او ما ته سمارټ کارت راکړه تا ته به زه سهولیت درکوم. اگر صحت کارت یا که داسې نور څه فیسیلیټي وي هغه تا ته دغه چپ چې کوم دی په دې کې لګېدلي، تا ته به زه په دې باندې چې کوم دی نو د 10 لاک روپو صحت کارت درکوم. نو کوم چې دوه دغه علاقې دي دیهاتي علاقو کې هغه خلکو سره هم دغه زنانه دي یا ډېر زیات غریبانان دي. اوس مسله دا چې دا مسله ټوله نادره ته جوړه شوه. جی په هفته کې یا په 5 ورځو کې ستا کارت چې کوم تا ته سمارټ کارت نه میلاویږي. ما پرون د نادره باندې تپوس کوه، هغه وایي چې 750 روپۍ فیس دی د سمارټ کارت، چې خپل کارت دغه ته اړی سمارټ کارت ته 750 به جمع کوې، هم میاشت پس به تا ته سمارټ کارت میلاویږي. نو دغه د جنوري خو دغه دننه بس ووتل، لکه جنوري تقریبا 31 جنوري کې به ته بیا کارت میلاویږي که دې چا اوس اپلای کوي. نو بیا خو د صحت کارت هغه دغه خو د ټیم خو تېر شو، دی به بیا کوم خوا چا سره خپل صحت کارت رجسټر کوي یا خپل شناختی کارت یا دی به چې ما سره سمارټ کارت راغلی او ما له صحت کارت راکړه. جی او هفتې دپاره ته جوړی نو بیا 1500 فیس دی، او چې 5 ورځو دپاره ته دغه کوې نو بیا 2500 روپۍ فیس دی. نو یو عجیبه غوندې صورتحال پیدا شو، لکه اوس یو غریب سړي سره 2500 روپۍ د کوم ځای نه دی به نادره ته ځي، او به په 3 ورځو کې خپل شناختی کارت دغه کوي. او که زه لاړم شي نو چې بیا هغه ته نادره دفتر کې اپلای کوي، نو بیا خو نادره ولرم خدای وبخښه، یو به یو خوا لیږي او بل به بل خوا لیږي. هغه چې فارم ولري بیا به کلاسمن افسر پسې ګرځي یا به د علاقې ناظم کونسلر پسې ګرځي. نو کم از کم 10-15 ورځې خو په هغې باندې هغه نه ضایع شي. نو
حکومت لا پکار دي چې بس کم کار دی چا سره بس ماګه دی صحت کارت کی د سمارټ کارت دا شرط ختم شي نو عوام باندې په سہولت شي خیر دی بیا د سموده پس چې کم دی نو یو مخصوص تاریخ دی وکی یا د پدې کی توصیو کی چې بھائی دې تاریخ په تاسو سمارټ کارت دا کوي دوز کوي کدا نشو بیا صحت کارت حقدار بیا ته نه نو حکومت دې په دې مسله باندې دا وکي توجه وکي چې دا عام کار چې کم دی دا د صحت کارت تصور کی جی افسر نو کسویل غواړي زبردست ایشو دی دا اهم مسلې طرف ته تاسو توجه کوو دا خو چې کومه خبره تاسو که چې د شهریت نه هم محروم شو دې سره سره به یو خبره وکم د تیرو څو میاشتو نه مختلف وزیران دا بار بار دا خبره کوي چې کم دا ډیولپمنٹ روان دی مطلب د مونږ په علاقه کې کم زونونه جوړیږي دا نوی انډسټریز جوړیږي هغه د لپاره ضروری ده چې سمارټ کارت به لازمي وي خو د سمارټ کارت د حصول مشکل او د تاسو وای 200 روپۍ جمع کول نو دا یو زمیندار سړي د لپاره خدا بیا د چکر او دغه باعث دی دې ټیم کې مونږه خوش آمدید وایو زمونږ د پاکستان مسلم لیگ نون ضلع رهنما سماجی او سیاسی شخصیت عبدالحق بھائی زمونږ د لایو ټاک شو ملمه جوړ شو موږ دغه شکریا ادا کوو عبدالحق بھائی تاسو شکریا ادا کوو تاسو زمونږ لایو ټاک شو ته راغی مونږ خبره کوو د صحت تاسو خبره به هم اورو او دې ټایم کې د صحت کارت چې کوم حکومت د طرف نه بلند بانک دعوی کیږي جو شیر لانے کې مترادف هغه دا مسله جوړه ده یو عام سړي د پاره د سمارټ کارت حاصلول نو هغه په میاشتو باندې د شناختی کارت د دفترو چکرې وای او مشکل دا جوړ کړی چې هغه په زوړ کارت باندې چې سړی دی هغه اهل نه دی هغه بس ضروری سمارټ کارت جوړی نو د صحت کارت دی ټیم کې خالد نذیر بھائی وی چې 25% خلکو سره سمارټ کارت دی او ظاهره خبره دا هغه ایلیټ طبقوي چې کوم غریب خلک دی هغه خو سمارټ کارت پیژنیم نه دې باره کې وتاو څه وایي جی بسم الله الرحمن الرحیم حافظ صاحب خوشاله پدېما چې الحمدلله زمونږه د نوخار پیج صدای نو شعر الحمدلله دومره دغه تر ورسېده چې اوس پکې داسې قسم خبرې پکې کیږي نو دا ډیره د ستاینه خبره ده الله دې تاسو ټیم ته او تاسو دغه ته نور ترقی او دغه ورکړي شي مخ په وړاندې باندې افیس تاسو خبره وکړه د سمارټ کارت دغه باره کې چې کوم د صحت انصاف کارت باره کې د سمارټ کارت دا کړی دی نو یقینا افیس صاحب چې تاسو مانه تاسو کوي نو زما چې کوم سی ان آی سی دا نو هغه هم سمارټ کارت نه دا ګوري دلته دا حکومت ما شناختی کارت چې دی هغه ساده چې کوم شین کارت وي هم کوي ما سمارټ کارت نه جوړ کړي نو اوس په دې ټایم کې چې کله لکه دا سیس کېږي نو یقینا چې په دې کې به خلکو ته ډېر زیات تکلیفات وي پکې او افیس صاحب هغه شناختی کارت هغه ویلیډیټي باندې که تاسو خبره کوئ که نه لکه اوس هغه سړي ته شناختی کارت هغه چې 60 سال نه واوړي غالبا یا د 55 سال نه چې واوړي نو هغه بیا چې کوم دی وایي چې تا حیات که نه او د دې هغې خپله څه فارموله ده منسټري اف انټیریر چې کوم راویستې ده نو هغه ما په خیال 2-3 کاله پس یا 4 کاله پس کوم دی نو هغه سی ان آی سی تاسو اتوماتیک ایکسپایر شي ایون که هغه بیا تاسو په جیب کې ویم نو څو پولیس هم ته وایي چې دغه نو تاسو وایي چې دا ایکسپایر ده نو اوس چې کوم موجوده کرنٹ سچویشن دی نو په دې وخت کې خلک د دوه خبرو نه تیریږي چې یاره صحت انصاف کارت چې کوم دی نو د لکه ګورنمنت خدا اعلان خو کو چې یاره غنی مونږ به خلکو ته صحت انصاف کارت ورکو او هغه به چې کوم دی نو خو هغې دپاره چونکې شرط دا شو چې یاره سمارټ کارت نو دا خو یقینا چې دا خو دې وخت کې مشکلات په دې سره جوړېږي جی انتهایی مشکل جی مطلب دا چې ډېر اهم غټ خلک یو ډېر لوی تعداد هغه د سمارټ کارت نوم هم نه پیژني که نه چې سمارټ کارت څه شی دی او دی بار بار د دی د طرف نه چې کومه وینا ده نو هغه د سمارټ کارت نه بغیر مونږ ته د شیخ رشید صاحب اعلانونه او د وزارت اطلاعات او وزارت داخله د طرف نه چې کوم اعلانونه کیږي نو هغه داسې ښکاري چې بس د الوان وړی ده خو چې اصل ځای ته سړی لاړ شي نو دلته کې یو ډېر لوی تعداد خلک هغه د ګردو مرضونو کې مبتلا دي
په یو ډېر لوی تعداد کې خلک دا ملګري کمنټ وکړو ګل خان چې د کالا یرقان او علاج د هیپاټایټس د دې علاج به پې کېږي که نه نو اول خو د ټولو نه لویه مسله چې کومه ده نو هغه د شناختي کارت ده اول به شناختي کارت بدلیږي او بیا به را روان وخت دا چې کوم ورپسې تړلې ډبې دي او دا موږ ته یو ښکاري نو زما خیال نه راځي چې دا خلک به د دې نه څه فایده والي زه به راځم د ناصر خان بین زمونږ شو ته داخل شو شاهینجي تاسو څه وایي دې باره کې عبدالحق بای نه که سوال کول غواړئ هغه هم ناست دی حافظ صاحب زه خو ستاسو ډېره مهرباني ادا کوم خو زه خو دې کې ګري یم چې ته محض دا وایي یو خوا کرونا را SOPs باندې به دې تاسو عمل کوئ او بل خوا ټول پاکستانیانو ته وایي چې بھئی تاسو به خپل سمارټ کارت جوړوئ نو دا خو امپاسبل ده چې دا سمارټ کارت دې جوړ کړي په دې ولې شیخ رشید خو چې کومه خبره کوي ټول دروغ کوي او ریلوے موږ منافق چې اوس ریلوے وزارت دا هغه نه لاړو هغه اعظم سواتی لاړو ریلوے چې کوم دی موږ پرایویټ کوو نو یو خو دې کې ګرینو دا خو امپاسبل ده چې سمارټ کارت په دومره پس اول خو دې دا ټیم نه ورکړي چې سمارټ کارت هم په څومره ټیم کې جوړو او بل خو دې زور ورکړي چې په جلسه په جلسونو باندې پابندي لګوي ته ما دا وایي چې د نادر آفس ته د نوخار تقریبا 5-7 لاک 8 لاک آبادی ده پورا ضلع نه سر د نوخار ته ما ته وایي چې دا هلته جمع کېږي نو دا به کلونه اخلي که به نه اخلي به که نه نو دا خو ډېر امپاسبل ده بل دې کې دا مخکې چې دوی کوم صحت کارډ ورکړو په هغې کې دوی به وي چې بهی څوک اپریشن کوي او هغه پکې کېږي دې کې دا دي نه واضح کړی چې په دې کې به زړي علاج کېږي د تور زړي به کېږي د کینسر به کېږي که به نه کېږي او یو لکه دا هم د بیا ګوردو دا هسې هغه دعوې دي حافظ صاحب ته ما ته دا ووایه ستا په جیب کې پیسې هم پرتې دي په قاضي میډیکل کمپلیکس کې نن یو ښځه راغلې وه ما ته ټلیفون وکړو د ډیلیوري کیس و په قاضي میډیکل کمپلیکس کې ورته ډاکټر یې وویل چې بهی موږ سره ځای نشته چې کله ما رابطه وکړه الله حکام سره هغې لمبر نو چتولو هغه ښځه مجبوره شو مردان ته لاړه مردان کې به هغې ډیلیوري اپریشن به یې کړي ته ما ته ووایه چې ستا دومره لوی د صوبې اسپتال دی تا سره پیسه شتې او ستا علاج په اسپتال کې نه کېږي نو په صحت کارډ به تاله څوک علاج کړي ته ما دا ووایه ځه بس اسپتالونو کې خو داسې هغه کېږي چې هغه لکه معمولي لوی میجر اپریشن یې چې کوم غټ علاج یې خو تاله په بار کوي اوس که ستا خدا نه خاصه یو سړي کینسر شو او تا ته چې هغه کینسر اسپتال ته ځې لاهور ته دا په صحت کارډ نه بیا به ته څه کوې پکار چې دې کې دا پالیسي واضحه کړي او په دې دا چې کوم دا زاړه کارډ نه پکار دي په دې باندې دغه وکړي دا خو دې بیا سره نو هغه کوي نو دا حکومت مدت به ختمي بیا بل حکومت راشي باندې پالیسي هغه کوي نو دې کې خو څه کم څه کم دې حکومت له پکاري چې اول خو دا کم زور کارډ نه په دې باندې دغه وکړي ډېره مهرباني ناصر خان بھائی عبدالحق بھائی هم ناسته داغه نه فردر که سوال وي او کمنټ او زمونږ خبره بحث مباحثه هغه صحت کارت باندې تاسو به ټایټل کتلی وي صحت کارت حصول چې دی نو هغه عامو خلکو د وس کار نه دی نو د حکومت د بلندبانک دعوې او خلکو ته د شنه خوبونه خول د شنو باغونو خوبونه دي هغه ګوري خالد نذیر بایو سوی چې 25% خلک دي چې هغې سره سمارټ کارت دی مطلب دا هغه ایلیټ طبقه ده او مالداره خلکو سره شته سهولت به همغه مالداره خلکو ته غریب ته خو بیا د دې هیڅ فایده نشته دغې باره کې ما عبدالحق صاحب نه که څه سوال وي نو هغه هم کولی شي بالکل حافظ صاحب جی عبدالحق بھائی تاسو ما سوري جی ما دا خبره کوله د صحت انصاف کارت چې کوم دغه وجنو د دې اول کرایټیریا د دار ایستیو ګورنمنت چې د دې کوم خپل خلکو لکه د پارټي خلک نو زه په هغې باندې بالکل هیڅ هم نه وایم ښه خبره ده چې څوک هم وي که د پی ټي آی وي که د مسلم لیگ نون وي که د این پی وي که د هر جماعت سره چا تعلق وي خو یقینا چې د پاکستاني شهري به وي چې نن کله د 2-3 کاله مخکې دا شی دی انټروډیوس کو نو حافظ صاحب زما د نالج مطابق تاسو به دې سیز ګوایي څنګه چې شهنشاه خبره وکړه چې اسپتال ته لاړ شي که د ګردې درد در باندې راغو نو ته چې ورته لاړ شي نو وایي دا پکې نشته زه د هغې خبره کوم د صحت انصاف کارت خبره کوم چې نوم خو ته ډېر ښه نوم ورکړی دی صحت انصاف کارت که نه جي خو نو په هغې کې د انصاف څه نشته
څنګه چې په پارټي کې د انصاف څه نشته داسې په دې کارت کې د انصاف څه نشته دی. که تا باندې ګردې درد راغو نو د ګردې علاج پکې نشته. که تا باندې خدا نه خواست الله دې نه کې په چا باندې کینسر علاج دغه راغو بیماري راغو وای دا پکې نشته. که چېرته د پینډیسایډ دغه پکې راغو نو وای دا پکې نشته. هغه زه به دې مثال داسې ورکړم یو دکاندار نو هغه داسې خواره غوندې اټۍ کولاوه کړې وه نو چې څوک به ورته لاړو نو وایي دا د سره شته دی نو وایي دا را سره نشته دی وایي نور هر څه شته دی. نو چې بیا به ورته وایي دا د سره شته دی نو وایي دا را سره نشته نور هر څه شته دی. نو د صحت انصاف کارډ هم چې زما هغه شی دی چې چا ته کم تکلیف نو هغه په هغې کې نه وي هغه په هغې کې بالکل نه وي. خو د دې چې کوم دی نو زه خو د صحت انصاف کارډ په دې حساب کتاب باندې په 3 کالو کې مونږ هم پوه نه شو چې په دې کې څه شته دی او څه شی نشته دی. خو بیا به ته لړ شي دی به وایي دلته کې د دې شي علاج کېږي او د دې شي علاج دلته کې نه کېږي. نو په دې باندې خو مونږ پوه نه شو. بل حفیظ صاحب دې کې چې مین کومه خبره ده دا چې کوم اوس دی دا کم د سمارټ کارډ ده دی چې کوم شی راوستی دی دې وخت کې پرابلم دا دی چې څنګه د وزیر اعظم صاحب او د وزیرانو صاحبانو یا د کابینې خپلو کې لیک اف کوارډینیشن د رابطو فقدان دی. نو زما په خیال باندې چې دا کوم سکیم اناونس کړی دی نو دام د رابطو د فقدان په وجه باندې بس دا لکه دا به خدا نه خاص دا سکیم به ناکام شي. یو جذباتي اعلان دی جی یو جذباتي اعلان دی جذباتي لاندې جی ګوره چې د لپاره اول پیپر ورک دای خو دی وخت کې دای چونکې د پی ډی ایم د ایشو روچته شوی دا نو سناسه طریقې سره د یو شعر او باسي چې دا خو دا چلو شو دا خو هغه چلو شو مونږ خدا سي کو مونږ هغه سي کو مین شیدار چې د عوامو ته په مهنګای کې ریلیف پکار دی چې کوم بیسیک سيزونه دي ضرورت زندگی په هغه کې سہولت پکار دی په هغه کې اسانتیا پکار ده نه کې په دې وخت کې چې کوم دی داس یو فیصله جذباتي فیصله وکي او هغه سره چې کم دین او هغه خلک د تسبب شکار شي اوس بس کیږي اوس بدا کیږي زما چې کم سوچته او ماته چې کم زین تک راځي دا خبره دا سره مونږ نو خار خبره نه کو دا اتوماتیکلی دا د پاکستان خبره شو دا به چې کده پنادری په دفتر باندې به دومره رشي چې الته سیستم چې کم دین او هغه نو بالکل سیستم به دا غینه هنګ شي هنګ به دا چې لکه اوس روز تاسو به نه درې دفتر ته چې کم ډایو دفتر کې مونږ به دې خبرو کو الته کې 300 کسان چې کنه اني ټایم کتا وسار اته بجې زه کتا وسار کتا سو مازیګر 3 بجې زه الته به 1500 کسان ولاړی نو چې اوس دا شو کله راشي نو بیا به چې کنه یقینا چې دا بیا الته کې 2000-3000 خلک ولاړ وي نو دې کې دایته پکار دی چې دایته ګورنمنت صفای اعلان وکي لکه دای خدا وایي چې د یکم تاریخ نه بچ کم د هر سړی دغه بچ کم د خدا سي خبره کړی و چې سی ان ای سی بچ کم د چې چا سره کم کارت دی همدغه باندې بچ کم د هغه صحت انصاف کارت راځي نو دې سره به د نادره سبب مسله جوړ شي دا دایته پکار دی چې د خپلو کې ګډ جو خپلو کې لینډ ټول ټیک کی هیلث ډپارټمنټ خبره کوم د منیسټری اف انټیریئر خبره کوم نو دغه باندې خلک نه دغه کیږي خو بل فرض اوس دی کې ټایم هم دی نه ورکوي او دی وایي چې بس مون خدا شی وکړو بس ځای ورځي په دغه سمارټ کارت جوړوي او بس تاسو صحت کارت وشو نو د سره مسایل پیدا کیږي جی او بل دایته پکار دی چې څنګه زمونږ د مسره خواږه قاضي میډیکل کمپلیکس ته دای دلته کې کلاو شاټونه دی ولګي په غیبه نه دا ولي کی چې بای په دې کې د دې شي علاج شته او په دې کې د شي علاج نشته امر زمونږ یو مرګر راغله وغدا خبرو کا وغیرہ کور والے مې چې کم دینو مسله وا وې بوتل نو ما ته دا پکې نشته وای بیا مې چې کوم نه وي بچي بوتل نو یې غره ته وي دام پکې نشته نو ما ورته مې د کې سدي نو مې بس پدې خو مونږ ته کوی کوڅه دا بدای ته پدې چې پدې کې سدي او سپکې کیږي او سپکې نه کیږي جی بالکل دې باره کې ګران مرګریم کمنټس کوي د غریبانو مبقه فریاد کوي او عبدالحق بھائی تاسو چې کومه خبره ده نو هغه لب لباب دا چې عمران خان صاحب اوس 2.5 کال پس وای چې مونږه حکومت د راتلو نه مخکې تیارې نو مونږ سره هغه شانتي ټیم نو تیارې مونږ نو کړې او مونږ چې د اعلانونو ته ګورو نو سم د دې صحت کارت اعلان او خو شو خدا دغه صحت کارت د ورکولو د پاره ودی بیا شپږ میاشتې پس کېدای شي هم د وزیر اعظم صاحب غونډه وایي چې مونږ سره د دې لپاره ټیم ورک نو تیارې نو ناصر خان بھائی تاسو بس وایي تاسو ته براتاویږو ډیره مننه حافظ صاحب د دې نه مخکې د صحت انصاف کارت حوالې سره یو ایشو دی دغه کې راغلی و حکیماباد کې یو کس هغه پنډیسایډ اپریشن کړو او هغه معمولی اپریشن او دغه د کارت نه ټولې پیسې چې دی هغه وستې شوی وي
نو دې لپاره یو صاف شفاف نظام پکار دی او بل دا زیاتره غریبو خلکو سره چې کوم دي هغه خو عام کارډونه دي سمارټ کارډ خو نه دي که نه نو دا خو چونکې دی د غریبو خلکو لپاره راوباسي دا سکیم نو دې سره به غریبو خلکو ته هېڅ فایده ورنه رسي نادره دفترو کې هم داسې خیر خیرت دی نادره دفترو کې به هم څنګه عبدالحق صاحب وویل ډېر زیات رش به وي هغې خو هسې هم دومره ګپونه دغه کې مصروف وي چې بس کار ته خو زیات تر توجه نه یوازې نادره نه د ښار کې څومره سرکاري دفترې دي موږ ګورو اکثر چې کوم مین کسان دي غریب خلک به ورته ولاړ وي او دا سرکاري افسران چې کوم دي یا چې کوم اهلکاران دي هغوی به خپلو ګپونو کې چیانو کې خپلو دغه کې به مصروف وي او د عوامو هغه تکلیف ته بیخي توجه نشته بل په نوښار کې زیات غټه مسله چې کوم دا سیاسي انوالمنټ دی هر یو څیز کې سیاست ملوث دی چې کوم معمولي یو کلاس 4 ملازم دی هغه هم دومره سیاسي سپورټ وي چې بس ځان نه پوره بدماشي جوړ کړی وي او چې دا کوم ډپارټمنټ افسر وي زیاتره داسې وي چې هغه افسر هم د هغه نه یره کوي نو سمارټ کارډ په ذریعه خو دا شی نه دی پکار دا عام کارډونه چې کوم غریبو خلکو زیاتره غریبو خلکو سره عام کارډونه دي زیاتره نو دې نه به څنګه غریب خلک مستفید شي هغوی ته خو به هماغه شان مشکلات دي او بله خبره دا دی چې خو دا شی نه پکار چې دا د دې شي علاج په دې کې کېږي او دا کېږي دا بیماري څوک ځان له پخپله خو نه راولي چې دا هر چا خوښه ده چې هله ما دا بیماري راشي او ما ته به دا علاج په دې کارډ او په دې دغه کې فری وشي بیماري خو د قدرت د طرفه راځي دی کې هر قسم بیماری علاج پکار دی نو بله خبره ده چې سمارټ کارډ دا شرط چې دی دا هم د ختمول پکار دي چا سره چې پاکستاني کارډ دی که هغه سمارټ کارډ دی که عام کارډ دی نو هغوی ته دا سهولت ورکول پکار دي جی ناصر خان وروره په دې کې زه یو خبره دلته منشن کوم لکه تاسو لکه دې ته سوچ وکئ لکه دا یو تمه ده یو هوپ دی چې لکه یو سړی وایي چې زما په جیب کې یا زما په وایلټ کې ما سره چې کوم دی نو صحت انصاف کارډ پروت دی او دا خو لکه دا بیماري چې کومه راځي نو دا تاسو ته پته ده دا خو داسې نه وي چې یاره ګنې دا به سړي ته خبرداری وي یا دغه وي دا خو اچانک کار وي او هغه راشي په دې کې نو په دې کې چې بیا کله سړی د جیبه شیر وباسي او تیل ته یوسي او تا ته وایي چې یاره نشته دی په دې کې خو دا فیسیلیټي نشته خو زه به دا ووایم چې دا خو یقینا چې ما خبره بیا راځي چې دا به د عمران خان صاحب په دې کې تاسو ته پته ده ډاکټر برکی چې کوم دی چې کوم په امریکا کې ناست دی او د میاشتې چې کوم دی نو ما په خیال چې 70-80 لاک روپۍ د هغه تنخواه ده شاید چې دا هم د هغه مشوره وي او تاسو چې کوم دی که لږ مونږ په شا باندې لاړ شو مسله دا ده چې دې وخت کې د پاکستان نه مسایلستان جوړ شوی دی جی زمونږ لکه نن چې کومه ایشو راشي نو بیا سبا دا زمونږ نه هېرې چې یاره په مونږ باندې څه تېر شوي تاسو جی صحت انصاف کارډ جاړئ تاسو لږ 10-15 ورځې په شا لاړ شئ په LRH کې د خلکو سره سور شو چې کوم د کرونا پیشنټس هغه چې کوم دی اووه قیمتي ځانونه په هغې کې چې کوم دی ضایع شو او د اکسیجن د ان اویلیبیلیټي په وجه باندې هغه په هغې کې ضایع شو ځکه داسې د دې نه علاوه بیا نورې خبرې کوم بیا تاسو راشئ د کرونا هغه پیسې هغه 25 لاک روپۍ چې کوم خلک په دې کې وفات شوي هغه پیسې څه شوي د کرونا په نوم باندې چې کوم KPK ګورنمنټ ته کومې پیسې راغلي د ګورنمنټ اف پاکستان ته کومې پیسې راغلي د هغې حساب کتاب څه شو ښه تاسو راشئ په نوښار کې دا هم تاسو کتلي وي چې په نوښار کې په کرونا په پیشنټ باندې زمونږ چې کوم وفات شوي په ډسټرکټ نوشهره کې 8.5 لاک روپۍ چې کوم دی د هغې چې کوم دا کلیم شوي دي دا تاسو چې کوم دی تاسو دې خبرو ته بیا وګورئ نو دا د ګورنمنټ نه پوهېږو چې د دې څه حساب کتاب وي ښه بیا تاسو راشئ زه تاسو ته وایم مجید تاسو صحت انصاف کارډ دا ایشو راچوته کړي ډېره ښکلې خبره ده خو لکه د دې نه وړاندې تاسو اوس دا وګورئ چې په کاکا صاحب کې کوم اکسیډنټ شوی کومه حادثه شوې وه فلاین کوچ چې په هغې کې 14 کسان په هغې کې 9 کسان په هغې کې وفات شوي او 300 په هغې کې بچ پاتې شوي دلته کې د دوی د امبولانسو څه حساب په دې قاضي کمپلیکس کې دلته دوی سره هیڅ نظام هم نو جی بالکل نو دا ټولې خبرې زما اکثریت مریضان پېښور ته تللي مریضان اکثریت پېښور ته تللي دی دا دعوه کوي زمونږ د نوښار د قاضي کمپلیکس دی دا پته یې د صوبې چې کوم درېیم لوی هسپتال دی او که څلور لوی هسپتال دی
نو داوا خو ډېره لویه ده، دا ګوره شي داوا دا ډېره لویه ده، خو لکه نور ګوره دلته ریفر ټو پېښور اینډ ریفر ټو مردان، لکه دا دلته یو عام روټین جوړ شو. نو زه بیا په دې حیران شو چې دا څنګه چې کوم دی د نوښار د صوبې چې کوم دی دا څلورم یا درېیم لوی هسپتال دی. نو دا بالکل جدي ورته تدریسي هسپتال وایي، خیبر ټیچینګ هسپتال درجه ورکوي. نو دا تاسو سوچ وکړئ کنه چې دلته تدریسي هسپتال خو به دا وي، خو لکه په هغه ټایم الله مکه خدا نه خاصه ما خو تاسو ته ووایي چې د حادثې خو هېڅ پته نه لګي، الله دې نه کړي نه لګي. او لکه اوس په ایټ ا ټایم باندې داسې الله دې نه کړي داسې واقعي وشي. نو بیا به زموږ چې کوم دی د نوښار د هسپتالونو به چې کوم دی به د پېښور نه امبولانس راغواړي، یا به دی د څنګه چې په دې کې کړو د نوښار نه بیا امبولانس د سوري د مردان نه د امبولانس بیا راغوستې وي. او یا عبدالحق بھائی تاسو یو اهم خبره وکړه، زه به په دغه باندې تاسو سره دا خبره لږه ډسکس کوم. د کرونا پیشن حواله سره چې 13 کومه کرونا تیر شوې ده، نو هغه کې څومره فند راغلی دی، هغه کې بیا چې کم مړه شوي دي، نو د هغې د یو مریض تاسو وایي چې 8 لک روپۍ کلیم شوي دي. دې باندې مخکې خبرې راغلي چې کم کروڑونه روپۍ فند راغلی دی نوښار ته، نو د هغې څه حساب کتاب نشته. تاسو متحده اپوزیشن دې ټایم کې یو د پی ډي ایم په شکل کې، بیا نوښار کې خپلو کې د اپوزیشن ډېر لوی کوارډینیشن دی، نو تاسو دا فرض نه جوړیږي چې دا مین ایشو راواله یو دی نه داسې ځای ته ورسوئ چې هغه پیسې څه شوې او دا 8 لک روپۍ چاته میلاو شوي او 5 کروڑ روپۍ څه شوي؟ جی افیس خبره خو ستاسو بالکل په ګل بدله، خو خصوص اوس دی ته چون کې دی اوس هغه چې کوم صاحبانو هغه تقریبا آلموسټ ټول بدل شو، او هغه ولې بدل شو، څنګه بدل شو، چا بدل کو، هغه ټول دنیا ته پته ده. او د هغې خو شاته ورسره ریکارډ پاتې نه شو، څوک لاړو یو خوا څوک لاړو بل خوا. او په دې وخت کې چې بیا کله سیستم ټول دی سره دی، نو یقینا چې بس دی به پخپه کېږي، دی به وایي چې یاره بس دا حساب کتاب ټیک دی. حافظ صاحب تاسو دا خبره کوئ د یو دغه خبر لوی ګل دی که د ګل دی یو تو چتوم ورلاندې بل دی، د دی خو دومره مسلې دي چې هغه دا به حافظ صاحب دا خو دی په اقتدار کې ناست دي، او د دی چې کوم دی نو دا هر څه باندې خاورې پرتې دي. د ډسټرکټ لیول خبره کې تاسو د ډیویژن خبره کوئ، که تاسو د کې پی کې په سطح خبره کوئ، که تاسو د پاکستان په سطح خبره کوئ، د دوی خو ټول سیستم چې کوم دی هغه د یو بل نه دغه نه چې کوم دی بتر دی. شهنشاه بھائی څه سوال کولو؟ نه عبدالحق بھائی تاسو متحده اپوزیشن پی ډی ایم هم جوړ شئ، نو پکار تاسو دې لپاره اواز ولې نه اوچت کړئ؟ پکار دا تاسو حق و چې تاسو د عوامو لپاره حق اواز اوچت کړی وي. لکه 5 کروڑ روپۍ راغی، په 5 کروڑ روپۍ کې تقریبا 1.5 کروڑ روپۍ لګېدلي او 3.5 کروڑ روپۍ دي پرتې دي، بل دی له مختلف ډونیشن راغلی وي، بل دی چې دا څومره اخراجات کړي دي په هر ټیمې باندې اچولي، که 3 تحصیل لري 3 تحصیلو، نو دوی دا فنډ کم ځای ولګولو. پکار چې دې لپاره تاسو اواز اوچت کړی وي. دوی پناهګاه کولاو کې پناهګاه کې بې اندازې خرچې مرچې وشوي، د هغې لپاره تاسو اواز چې هغه کولاو ولې شي او بند ولې شوي، تاسو د دې لپاره څه اواز اوچت کړی؟ نو شهنشاه بھائی دا خو چونکې اوس تاسو دا خبره وکړه، نو دا بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده. دی باندې په پی ډي ایم په سطح باندې په دې باندې خبره کول پکار دي، او ان شاء الله دا به کله کوئ چې کله حکومت ختم شي؟ دا حکومت به ان شاء الله تاسو وایي نو حکومت خو نورم سترانګ دی، حکومت چې کوم دی تقریبا شهنشاه بھائی 70% ختم دی که خیری ملاقاتونو سلسله جاری دي. عبدالحق بھائی یو خبر ارته کومه، ګوره څومره ښکلي هسپتالونه جوړ کړي، څومره ښکلي پلونه جوړ کړي، اسانتیا ارته کا نوښار ته تقریبا په 5 منټو کې ځي او راځي کینټ ته. ښکلي هسپتال یې درلود کړی، قاضي میډیکل کمپلیکس ته کاسب کې ښکلي هسپتال دی، مالکي کې هسپتال دی، څومره ښکلي کارونه یې لوکړو، ګیس ته راغو، بجلي یې راغه، بجلی نه ځي، ګیس نه ځي، نور تاسو څه غواړئ د الله نه؟ او عبدالحق بھائی ورسره یو خبره نوره مې کومه، تاسو عبدالحق بھائی تاسو دا خبره مو وکړه، نو لږ د دې ټایم کې په اهم کورنۍ کې او اهم ځای کې ناست یې صوبایي ترجمان د حیثیت حاصل دی، نو څه اطلاعګانې تاسو ملاقاتونو خبره وکړئ، دغه دنني صورتحال نه هم لږ خبر کړئ. یاره حافظ صاحب داسې حساب دی چې څه خبرې وي چې هغه قبل از وخت نه کول پکار،
او الله بخیر کی ان شاء الله خبر روان دي خو بیا الله بخیر کی او دا کوم ډېر سره ان شاء الله خوش خبری اوري او په 2 تاریخ باندې چې کوم مولانا صاحب دغه راغوسته دي خیر سره نو دا ډېر سيزونه په هغه کې به تقریبا 80% سيزونه به کلیر شي چې خیری. عبدالحق بھائی په مردان کې پی ډی ایم جلسه وشوه، نوخار کې خو پروګرام نشته پی ډی ایم جلسې. نوخار اصل کې چونکه تاسو ته پته ده چې لکه دا خو مردان سره ناصر بھائی دا دلته کې لکه نوخار بالکل ټچ ته مردان سره کنه او حیثیت لکه وړو کې د نورو ضلعو په نسبت باندې نو لکه مردان خو د ان پی الته کې مشران دی الته کې نو په دغه باندې د عزت هغه ته مونږ الحمدلله ورکو پی ډی ایم نو نوخار کې داسې سنشته دی او پیښور کې پی ډی ایم جلسه وشوه او غم تاسو لیدا او برس مردان کې چې کوم موشن الحمدلله غم تاسو لیدا زبردست خلوی پروګرام مردان بنیادی طور باندې جغرافیایي لحاظ سره د ټیم کې او د وسطي ازلاو مرکز هم دی ریجن دی کنه جی نو د حواله سره دا ټول ابتدا هم دغه دی نو شته ما په خیال د دې وجې نه به دا فیصله دی کړی چې بالکل ها خالد نذیر بھائی تاسو سوال کوئ څه مزید وینا به کوئ د خالد سیګنل برابر دی کنه د خالد نذیر سیګنل برابر دی کنه خالد आवाज देने राजी आवाज देने राजी مایک باندې ګوته کېده مایک وګوره تا نه مایک بند شوی دی تا ته په سکرین مایک ښکاري سره د ډي ایچ کیو هسپتال صحیح ده اوشو اوس صحیح ده فیصد او بالکل صحیح دی دا تشوی کارونه کې چې کوم د 5 کروڑ روپو غبن شو په ځلي انتظامی افسرانو او د هیلث افسرانو هغه سره نه علاوه چې کوم د پراشنو کې غبن شوی دی او سرګری راشن چې کوم هغه اخر شو او مختلف تنظیمونه چې کوم راشنو دی هغه هغه دی په خپلوانو او په منځوري نظر کسان باندې تقسیم شو دا غي تحقیقات وکړ دي 5 کروڑ روپے وبدلې هغه افسران هم لاله هغه پیسې هم لاله نه په تاسو کو نو صوبایي حکومت تاسو کو نو وفاقي حکومت تاسو نو نیو او انټي کرپشن دا خو د غریب سړي لپاره یا د اپوزیشن ولر لپاره جوړ دی هغه د حکومت ته خلکو لپاره خو نه دی جوړ چې هغه بچی کوم نه د دینه په تحقیقات کوي د بیلیون بالکل خیر خان نجیب دا یو خبره اضافه پکې کومه خالدا دا 5 روپیا ټول نه لګي 3.5 روپیا دی کې په اکاونټ کې پرتی دي او راشن والا خبره ټیک ده راشن والا خبره ټیک ده بالکل دا 100% بل انتظامی بل د انتظامی چې کوم افسرانو ایدا نوخار مختلف کارخانو نه کارونه په نوم چاندي اغشتي وي 5 لاکھ بالکل دا خبر او هغه پیسې مالي شوی دي مختلف تنظیمونو نه مخکې شوی دي چا مختلف تنظیمونه مخکې شوی دي او سپکه راشن چې کوم دي د امه نه مخکې شوی هغه اسوسییشن مخکې شوی دي بل خالدا د چې څومره پرچیز کړو لکه د کرونا ماسک او داسې د کرنټینا سنټرو لپاره بیډز او د پومونه د ټول 2 نمبر اغشتي دي تاسو ورشي کرنټینا سنټرو ته تاسو په خپل پته ولګي چې واقعي دا ټول 2 نمبر دي ادي پرچیز ډیر غلط شو ډیر واو د کې مخه شوی ډیر وی 1 لک مسکونه خرڅي 1 لک مسکونه غیب شو کروڑونه روپے غبن شوه دی عبدالحق پیدا کروڑونو روپو غبن او دا دومره لوی مسلې دا دومره لوی ایشو او اپوزیشن له پکار دادي چې په دې باندې تحریک پی ډی ایم تحریک چلولو سره چې دا کم مقامی ایشوز دي نو د لپاره هم تاسو له پکار دادي چې یو مشترکه قدم افیس خبرو کما عبدالحق بی ناس خپانی شي اپوزیشن ته ورسولي باندې باغی باندې شپندې بیا خوشحالي د دې مخکې ما یو خبر چلول 1 روپیا تقریبا پاسپورتس کې غبن شو چې هغه داغي وخت ناظمي چې ما د خط نه کړم پیسې سشوي پکای چې هغه وخت کې پوزیشن ډاکټر چوي ته اجازه نه چالي کړو او دوی شو د یو بل بیا چې دوی سور کې شي بیا ورته اوکې ستاسو خبره بیا چې ټیکټ یو کې کړی بیا خاموش شي
د لګ به باغه پیسو باندې دا نو کو تاسو نو اوره د لګ بھائی مړه شهنشاه خالد بھائی هغه سړی ښه انسان دی چې دغه شوی دی او بس هغه سبو خو الله دې خیر وکړي او چې چا پټی کړی دی نو بس هغه خو تاسو ته پته ده ما ته پته ده خو تمره غټ غټ بورډونه چې لګي او تمره غټ حساب کتاب وینو کو اوس پروړ پکې واله شنو سچلو شو خیر دی دا خو پکې راځي کنه مطلب دا دی دا پیشو به تیلای نه بار روانه ده او نو بس دا خدا کسی خو پکې وی کنه زبردست ډیر ښه ډسکشن وشو د بجلی باره کې حافظ صاحب خبره را دی کې وزډو راغلی سرګردی دی او ډیر بې اندازې کړپ سړی دی او غیر اعلانیه لوډ شیډینګ چالو کړي په دې باندې به دوه خبرې وکړي چې شیډول وسره نشته او تقریبا چې 6 بجې بجلی لاړ 7 بجې راشي او 7 بجې راشي بیا 8 بجې 8:30 لاړ چې اوس ته پورې بجلی نشته نو په دې باندې دوه خبرې وکړي په نوشره کلا کې عبدالحق بھائی تبم د دې باره کې خپته او دې به حق نه کوي چې کېدی و دې ورسره به تعلق مولوي په دې وجه نور عبدالحق بھائی سوي غواړي پټوله ضلع کې تاسو خبره سره زه خبره اډ کوم صرف پنوخار کې صرف پنوخار ما 12 وولټ صرف نوخار د پټرول لایټونه د پټرول لایټونه مې لګولې دي په صرف نوخار کې په دغه کې په بو کې دال دی اوس دې ټایم کې لوډ شیډینګ دی بجلی نشته حافظ سے بالکل شډول نشته ما دارو سم ما سه موبایل یا غز جو تر ټلیفون کوم هغه وی خري سره لګیاره په ګنټو کې خپل خري سره خبرې کوي سرګودي رګا نه نو ما ورته کول ما خټه کول ما ته خاص سړی وي ما ته خاص جواب نه ما ول جواب دې سړی ته خاص وي چې په دې وخت کې با خپل خري سره لګي خبرې وکي ما ورته کول ما خاص په کول مورتي مال شډول لولېګا خو بس لمبر تر اوسه پورې داغه بيزي راځي نو په دې باندې دوه خبرې کوي خالد نذیر صاحب ناصر نو مهرباني به وکړي یاره شهنشاه بھائی بس قسمته ده په نوخار کې د کوم ډپارټمنټ افسران دي دا پنجاب دي او پنجاب خو بس دا غال نو ته دلته وګوره تا ته پته ده نو او هغه بس دلته چې څه زړه غواړي بس هغه کوي نو ول تاسو څنګه وځي سرګودي دي نو سرګودي افسر دی او راغله دی او دلته کې هغه خو رویم داسي وي چې تاسو ته پته ده اوس دا تاسو څنګه لوډ شیډینګ وی لوډ شیډینګ واقعي چې شروع شوی دی دا هفتې نه زیات شو لوډ شیډینګ غیر اعلانیه سلسله شروع شوې ده نو زموږ هم دا مطالبه ده چې د دې افسر خلاف د باقاعده کاروایی وشي او دا لوډ شیډینګ شیډول چې دا د باقاعده شو شي چې څه شیډول دی هیڅ پته نه لګي چې څه ټایم بجلی رااله او څه ټایم لاړه ناصر خان ارورا اصل کې حساب دا دی زه خو داسې خبره کومه که څوک لکه حق سچ وینا پکار وي نو خو دا ګورم چې دا غني زمونږ پارټي د خپل پارټي سیډ واما یا دغه کومه لکه تنقید برای تنقید نه کوو تنقید برای اصلاح کوو الحمدلله کوشش مو دا وي اوس د غریب سړي ژوند دی کنه چې عزت او صدا خبر وکما چې د ټول عمر چې کوم د پنسته او پخواره او پز الله دې معفو کې خوارو زار تیر شي که جمع شي کنه جی چې جمع شي نو ګیس دی وي چې اوړه شي وي بجلی نه وي مون خو دا لیدلی دا سیستم مو لیدلی خو اوس چې کوم نظام روان دی کنه دی وخت کې چې کله دا 3 کال وشو 2.5 کال وشو نو مخکې به دا و چې په اوړي کې بجلی نه و په جمع کې به ګیس نو اوس چې کوم سیستم کرنٹ د سینریو چې کوم دی هغه دا دی چې نه په جمع کې ګیس وي نه پکې بجلی وي او نه په اوړي کې نه ګیس وي او نه پکې بجلی وي بس دې سره اوس دا خلک چې کوم دا دې سره یوز ټو شو جی د سیستم سره اوس یوز ټو شو لکه که تاسو چاته هم وایي چې دا به ختم شي دا پیپونه چې کوم دا په نوخار کې ځای په ځای شي پراتی دي دا زما دا وایي د دې چې کوم سلور میاشتې وشوي سلور میاشتې او د دې خلک تماشا کوي دی وی چې پر روان جمی کې بل لوډ شیډینګ نیوي د ګیسو دا پکې نیوي هغه پکې نه او مکار یو شی روان دی بس خپل سیستم سره بزاسي هغه یو دغه کړه دی اعلان کړه دی چې بدا به مونږ داسې کوو اسم نشته دی بس همدک هغه د خبره چې بس غریب بم دغه شان خوارزار وو خوارزار به وي بالکل دا صحیح خبره ده لوډ شیډینګ او مونږ د لوډ شیډینګ د ګیس لوډ شیډینګ او د بجلی لوډ شیډینګ حواله سره خو مونږ خبره اورېدلې خو څو پکې انټرنیټ لوډ شیډینګ هم شروع دی سټوډنټان زمونږ رونه چې دي نو هغه ډېر په پریشانۍ کې دي حکومت د طرف نه انلاین ایجوکیشن او ادارو ته ویل کېږي چې تاسو انلاین ایجوکیشن دا یقیني جوړ کړئ خو هغه داغي باوجود هغه څنګه جوړ کړي
دلته 2G او 3G سیګنل صحیح نه راځي، یو عام ټاک شو پې نشي کېدی، نو بیا د یو تعلیمي ادارې هغه ضروریات به څنګه پوره کوي؟ انټرنیټ دې ټایم کې د هر شهري بنیادي حق دی، عالمي اهدافو کې راځي، حکومتونو ته هر ملک ته ورکړی شوي دي، خو بار بار خلک دغې باندې زمونږ ملګري مینوال هغه کمنټ کوي او خیش کې مسلې راځي، د خیش کې د نوښار وړې وړې مسلې د نه حل کېدو وجې تپوس کېږي، دلته ملګري دا دغه کوي او لږ ملګرو کمنټ طرف ته هم راشو. عطاالله اوان وایي او کوم اسپتال چې نوشیره کې ورکړی دا او کوم اسپتال دا مطلب دی چې کم صحت انصاف کارډ پروګرام چې چا سره دی، یو زمان اسپتال دی یو تاج اسپتال دی، نو دی وایي چې دا مقصد دی چې دا دواړه د مانکی شریف سره د پی ټی آی ورکر دي، د پی ټی آی ورکر دي، د پی ټی آی منظور نظر دا ټیکه ورکړی شوی دا عطاالله صاحب چې د الخدمت فاونډیشن صدر دی نوښار، هغه دا کمنټس کړي دي. دا که داسې طریقې سره دا ټیکه ورکوي نو دا خو بیا یو ډېره لویه مسله ایشو جوړه شو که نه، یو بوګس طریقې سره به بیلونه وځي، بوګس طریقې سره به خلک بیلونه جوړوي، اپریشن به کېږي، دا خو یو پرابلم دی. عبدالحق بھائی دا چې کومې ټیکې ورکوي که نه اسپتالونو له بیا دا ټیکې ورکول دا خو په میرټ باندې په کارو ټولو اسپتالونو ته. تاسو حافظ صاحب دغه کومې ټیکې خبره کوئ تاسو؟ دا د صحت کارت ټیکه لکه دی یو دو اسپتالونو ته دغه ورکړی، نور اسپتالونو سره دا اختیار نشته. اوس خو قاضي کې مرالو دا سہولت اوس قاضي کې مرالو حافظ صاحب، خو هغې کې چند بیماریانې دي چې د هغې علاج په پای کې کېږي، د هرې بیمارۍ علاج پکې نه دی. په ډېرو خبرو باندې مداخله چوپ ښه ده، زما پکې ډېر نیازبین ملګري دي، هغې ته څه بینفټ به ملاویږي. ټیک ده چې دې وخت کې به تعلق به چې کوم دی د حکمران جماعت سره وي، خو بیا به تاسې پیشه پشاړه به ترې جوړه شي، نو په هر څه باندې پوهېږي. خو یقینا د هر یو څیز دپاره یو طریقه کار دی، یو قانون دی. اوس که زه د قاضي کمپلیکس د میډیکل سټورو خبره وکړم نو هغه ځان ته یو ایشو ده چې وکړئ دې ټایم کې خیر دی، لږه خبره خو پکار ده چې د خلکو ته اګاهۍ دپاره څه خبرې سار تم پرېږدي که نه، ټولې خبرې وکړئ بیا به خلک دا خبره وکړئ جي دا میډیکل سټور خبره وکړئ. څه خبرې سار تم پرېږدي، یو څیز دپاره د هر یو څیز دپاره یو پراپر قانون موجود دی، یو طریقې کار موجود دی چې هغه په هغې باندې کېږي لګیایي. دا څه د انګریز د وختو قانون دی، څه بیا وقتاً فوقتاً په دې کې امینډمنټ شوي دي، نو یو افسر ته دا اختیار نه دی حاصل چې هغه یو مخصوص سړی ته څه ټیکه ورکي یا یو ټینډر ورکي. د دې دپاره باقاعده د دې یو طریقې کار دی، د دې یو سیسټم دی، دا په هغې په مطابق کېږي. خو چونکې څنګه تاسو ته پته ده، زه خو به مثال به دا درکړم چې د بي آر ټي ته تاسو وګورئ، د بي آر ټي دا پروجیکټ د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدو، دا خو حافظ صاحب دې وخت کې تاسو دا پته نه لګي چې په دې ګورنمنټ کې څه کېږي. دا خو چې کله انسان د تخ نه کوشي او د هر څه ختم شي نو بیا بنده ته پته ولګي او هغه بیا په هغې دپاره عدالتونه وي، بیا دا سیسټم وي. خو لکه په حکومت کې څوک هم چاته لاس نه اچوي. حافظ صاحب دا خو ټیکې چې کوم دی، تاسو د نوښار خبره کوئ، بیا تاسو راشئ د کې پي کې لیول ته راشئ، بیا تاسو د پاکستان لیول ته راشئ. د بي آر ټي کې چې کوم دی څومره ګپلې شوي، د دې ټینډر چا کړي دي، کوم ځای کې کړي دي، دا پروجیکټ د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدو، دې کې اربونه روپۍ. حافظ صاحب د دې باندې د های کورټ د اړخه په بي آر ټي زه خو وایم چې یو خبره کوو پکې خبره بل خوا لړ شي. د بي آر ټي په پروجیکټ باندې سټې ولې د دې وخت کې تر دې وخته پورې په دې باندې سټې ده چې د دې تحقیقات ته نه کېږي، نه بروکاو شوی دی چې یو سړی کرسټن کلیر دی، بیا په هغې کې چې کوم دی خبره څه پاتې شي. پکار دی چې بس اجازت ورکړي او هغه دی ګورنمنټ د دې نه لاس واخلي او پرېږدي چې د دې صاف شفاف دغه تحقیقات وشي که نه. نو موږ خو د داسې بیا چې کوم دی نو تاسو که د سی این ډبلیو ډپارټمنټ خبره کوئ، که تاسو د لوکل ګورنمنټ خبره کوئ، د هغې حساب تاسو د موږ حافظ صاحب افسوس سره دا وایو چې د تاسو وګورئ په دغه ته تاسو وګورئ د ټي ایم اے
کارکردګۍ ته تاسو وګورئ ټي ایم اے چې کوم دی څه کوي جی ټي ایم اے دې وخت کې څه کوي دای خو د خپلو هغه ګندونو بندوبست نشي کولی. حل دا دی زمونږ د ټي ایم اے ګانو ډېرانونه پراته دي او غلاظت دی او بدبو ده په نوخار کې. د نوخار افیس صاحب تنګې تنګې کوڅې دي. اول پکې نورو خلکو په هغې کې چې کوم دی نو ټیکې پکې خپلو صاحبانو ته ورکړي وي، خپل یو سیسټم یې چلولو چې اوس بل شانتې شو. اوس خبره نو اوس پکې افسران پکې خپل یو لوبه روانه کړې ده. ته راشه په افیس صاحب تاسو چې ته ویزټ وکړې د نوخار ته د دې نوخار دا ګند وګورئ. دغه بیلداران چې کوم دی نو هغه د ځان سره چې کوم دی په کورونو کې ځانان ساتلي دي افسران او هغه چې کوم دی نو تاسو د تعداد وګورئ چې د سره په لیسټونو په رجسټر کې څومره خلک دي او بیا چې کوم دی نو د نوخار صفایي به څو شي او که یو افسر چې ته ایماندار راشي نو هغه عجز به څوکي. دومره بوره حالات ته حافظ صاحب چې قسم په خدای تاسو نوخار ته ننوځئ هغه نوخار ښکلی نوخار چې کوم دی دومره بدبودار کړی دی خټې روباسي سټاف کمې دی او هغه ټول سټاف چې کوم دی نو هغه د افسرانو چې کوم دی نو څوک یې په کور کې مالي کړی دی، څوک یې په کور کې پی ان کړی دی، څوک یې د بیګم پی ان کړی دی، څوک یې چې کوم دی نو د بیګم ډرایور کړی دی. دا خو به دا ټولې خبرې په ټول روزي ټینډر چې کمې کېږي هغه ټول منظور نظر افرادو ته ملاویږي، بیا په هغې کې کمیشن هم ملاویږي، هر متعلقه ام پی ای ته ملاویږي، هر متعلقه ام ان ای ته ملاویږي او که څوک وایي چې نه ملاویږي نو دا ګز او دا میدان. جی زبردسته. د بدرشونه محله الکویت نه خانجی میسج کړی دی. جواد خان وایي استعفاګانې به کله ورکي، الیکشن به کله بیا به الیکشن کوو. ډېره مننه وروره. د محله د ګیس او د انټرنیټ او د بجلی د دې لوډ شیډینګ حوالې سره مونږ تفصیلي خبرې وکړې، صحت کارت باره کې ګرانو ملګرو خبرې وشوې او تاسو په اجازت باندې د نننۍ ټاک شو به ختمه کړو. انشاءالله راتلونکي ټاک شو کې به خبرې کوو. ستاسو کوم مسایل وي، ستاسو کوم چم گاون کې څه داسې کار کېږي هغه تاسو په کمنټ کې ویلی شئ، په واتساپ باندې ویلی شئ، ټلیفون باندې ویلی شئ او کوشش به کوو چې ستاسو د ادرسۍ دپاره مونږ څه نه څه اواز اوچتولی شو چې هغه اوچت کړو. عبدالحق بھائی ډیره مننه ستاسو شو ته په راتګ باندې او ستاسو د خپل رای اظهار کول. ناصر خان بھائی ډیره مننه، شاهینجي، خالد نذیر د ټولو شکریه او کوم ورګرو چې مونږ واورېدو خپل اظهار یې وکړو په کمنټ کې ریاکشن یې راکړل دا زمونږ ټاک شوی په واورېده په غور سره د ټولو ملګرو مونږ شکریه ادا کوو چې کوم ځای کې یې. جی ما یو خبره مې کوله چې پوره معافي غواړم تاسو خبره مې کټ کا خدا یو دغه مې کتو په دې شورو منډه کې چې کوم د شورو په ورځ باندې کوم بکر منډي کوم لګي د جمعې په ورځ باندې چې پر شکه کې کوم بکر منډي لګي زبد زلانو خار خبره کوم تاسو لګ ال تلرشه او تاسو ریل پوزیشن لګ واخلې تاسو به د ټي ایم اے هغه ټول سيزونه به مخه تراشي چې یاره په دلته کې زخو افسه مو خدا وو چې یاره کم شی د حکومت ټیک وي. الحمدلله عبدالحق زر دی د حکومت هر هغه سیس چې کم ټیک وي د به ټیک وایو، خو غلطه چې کم وي کاغه د چام حکومت وي کاغه هر پارټي وي ان شاء الله عبدالحق په دغه خلاف چې غلطه وین واقعي ته باقاعده غلطه بوته وي هغه هر چا سره وي. خو تاسو لګ خپل نوټس کې دا واخلې د جمعې په ورځ باندې راشکه دا وسټ لګو کې او ان شاء الله ورځ باندې د شورو د بکر منډي لګ وسټو کې تاسو ته خپل پته ولګي چې د ټي ایم اے کارګرتګي د نوخار صدا یا د لوګل ګورنمنت صدا جی بالکل ډیره مننه. توجه راکړو دې باندې ما ریپورټینګ هم کړی دی حافظ صاحب او بل زه داسې یو خبرې نه خبر شوی ما چې تعلیمي ادارې خو بالکل هغې کې خو تعلیم متاثره دی کبل طرف ته وګورئ دا میلو باندې خو موږ ریپورټینګ هم کړی دی څو خبرونه هم چلي دي باقاعده هغه میلې همغسې جاري دي او هغې کې د کرونا ایس او پیز چې ډېر زیات خلاف ورزیم جاری ده خو کو ګورې دا ټي ایم اے والا باقاعده هلته کې ټیکس هم دي رشکۍ میله کې مخلي دي بکره منډۍ کې مخلي بکره منډۍ کې د ټولې صوبې نه بیوپاریان هم راځي خریداران هم راځي او ډېر بوره حالات وي او ټي ایم اے والا ښه د دې نه خبر هم دي د هغې باوجود هم دغسې پوزیشن دی دغسې رشکۍ کې هم دغه پوزیشن دی په بو کې هم دا میله لګي هغې کې په بو ټي ایم اے چې د هغوی پکې ټیکسونه اخلي دغسې اکوړي کې چې کومه میله لګي هغې کې هم ټي ایم اے چې کوم انتظامیه د هغه ټیکسونه دي نو دغلته کې ولې دا کرونا نه پیلاویږي په کار چې دغلته کې دی چاپي وخي ضلعي انتظامیه چې دا دې حوالې سره مکمل خاموش تماشایي ده او بله ماته
داسې اطلاع ده چې د نوخار یو سینیر وزیر چې دی هغه ضلعي انتظامیې ته ویلي دي چې تاسو به کرونا حوالې سره هیڅ چیړچاړ نه کوئ، چا سره څوک به هم نه تنګوئ. صرف د پی ډی ایم لپاره بس دوی تکړه دي جی پی ډی ایم چې کوم نه بس پی ډی ایم کله سته کسان راټولېږي بس وای تباه شو غرق شو هر څه تباه او بربادیږي ګوره بس وای خواته نشي یو بل ته. ډیره مهرباني ناصر بھائی په دې باندې پروګرام هم کړو، حقیقت دا د قابل تحسین دی او را روان دغه چې دی نو دی عبدالحق بھائی چې څنګه وي کوشش وکړو چې دغه ځای نه وزټ کوو، مونږ خپل आवाज چتول او خپل خبره کول دي په چا باندې بای فورس خو مونږ کولای نشو، خو دغه خبرې دي مشرانو ته مرسي، بیوروکراسي ته مرسي، افسرانو ته مرسي، نو چې کم هغه نه پکې کېدای شي او څه کېدای شي د عوامو د ښېګړې دپاره او هغه وشي. ډیره شکریا دا کوم، مننه. د مرګرو نه به اجازت والو. ګرانو مرګرو موږ سره دا عبدالحق بھائی او ناصر خان زموږ سینیر صحافي او شاهینجي او خالد نذیر هغه دې ټایم کې افلاین شو، خو تاسو نه به اجازت غواړو. سبانه لایو ټاک شو پورې د الله په امان.